حسبان میډیا خوږو کتونکو موږ وخت په وخت تاسو ته د علاقې شتمنۍ د علاقې پسماندګۍ او د علاقې محرومۍ نښیو. موږ نن راغلي وو د روژې په دې مازدیګر کې د لغړۍ نه په شمال کې پروت مینه سلیمان خیل په مینه سلیمان خیل کې بیا کم از کم 10-12 زره فوټ په اوچته بلندۍ باندې درګۍ نومي یوه وړه شان علاقه ده. تقریبا د دې اویاتیا کوره د دې آبادي ده. 300-400 اوټه دي. دلته خلک بالغ افراد دي. دلته د ژوند هیڅ سهولیات نشته. اوس کچه روډ لګیا دی جوړیږي. دې ته د خلک ډېر زیات خوشحاله دي خو نور د ژوند هیڅ سهولیت نشته. د دې ځینې اخرنی سکول دا په لغړۍ کې دی. د ماشومانو نه د جینکو شته نه د هلکانو شته نه د زناورو د هسپتال شته نه د انسانانو هسپتال شته. روډ غر دی او ډېره زیاته اوچته بلندي ده. د دې نه اخوا بیا نختر پروت دی. د دې نه په دغه خوا باندې په جنوب کې چې دی ګواټی پروت دی. ډېره یو زرخیز علاقه ده. دلته د اوبو د میوو د بوټو هیڅ کمی نشته. که کمی دی نو هغه د ژوند د سهولیاتو دی. په دې سکرین باندې موږ د هغه ارباب اقتدار او اختیار کوم خلک چې دلته په ووټ پسې خو راځي خو بیا د دې خلکو مسلو ته نه ګوري. د هغو توجه موږ راړول غواړو چې دې خلکو ته د ژوند د بنیادي حق ورکوي. دې خلکو ته د دا روډ پوښ شي. د دې خلکو دا ماشومان د دې ځینې 8 کیلومتره لغړۍ ته او بل ځای ته سکول ته نشي تللی نو په نتیجه کې به دوی د تعلیم نه محرومه پاتې کیږي. حکومت دلته سکولونه جوړ کړي دوی ته دا روډ پوښ کړي د دې خلکو هغه د ژوند سهولیت برابر کړي. دا خلک به د دې وطن یو کرامت فعال غړي جوړ شي او د دې خلکو کې چې کوم صلاحیتونه دي هغه به د دې وطن په شتمنو کې ولګیږي.